السلام علیکم ملګرو. پاکستان ته یو ځل بیا د IMF د طرفې قرضه ملو شوه. حکومتي وزرات چې څومره هم دي یو بل ته مبارکباد ورکوي، ډیر زیات خوشحال دي. چونکې دا د خوشحالۍ خبره نه ده، دا د افسوس خبره ده، دا د خفګان خبره ده چې څنګه یو ملک د IMF محتاج کیږي. IMF په خپل شرایط لاګو کوي، IMF په خپل قوانین لاګو کوي. هغه ملک بیا د IMF په دغه باندې چلی، په مرضی باندې چلی. IMF چې ولوي پېټرول ګران کا، هغه ملک په پېټرول ګرانای. IMF چې ولوي بجلی ګران کا، هغه ملک په بجلی ګرانای. که بجلی د سره وافر مقدار کې ولې نه موجوده، خو د IMF د حکم تابع به وي. نو دې ځکه زموږ چې کوم د حکومت وزرا دي ډیر زیات خوشحال دي چې موږ له قرضه ملو شو. عمدغه وزرا د مسلم لیگ نیون وزران چې کوم دي، کله چې عمران خان قرضه واغشت نو دای په تنقیدونه کول چې ملک لوټ کو، ملک داسې او ملک داسې. یا اوس دا دای تقریبا څلورم ځل چې دای IMF ته ورځي او IMF نه قرضه اخلي. نو دا قرضه بیا سود سمیت IMF ته واپس کې. یو خو به د IMF قوانین ته باندې بربتا باندې امپلیمنٹ کیږي، او بل دغه پیسې به ته واپس کې سود سمیت. نو دغه پیسې بیا شرط نه پوره کیږي، دا بر پاکستان عوام نه پوره کیږي. چرته پېټرول ګرانېږي، چرته بجلی ګرانېږي، چرته به اشای خوردنوش ګرانېږي. نو پاکستان عوام به مزید مهنګای کې ډوبېږي. نو ډېر افسوس خبره ده. د ویډیو کتلو زیات مننه. خپل رائے ضرور موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. والسلام.